چې هغه میاشت ته میاشت رمضان ویلی کېږي. دا هغه میاشت ده چې د کومې میاشتې دپاره به رسول الله مبارک دعا غوښتله. کله چې به د رجب میاشت ښکاره شوه نو نبی علیه السلام به دعا غوښتله او رسول الله مبارک په دعا کې داسې فرمایل: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبانا. الله زمونږ د پاره د رجب او د شعبان په میاشت کې برکت واچوه. وبلغنا رمضان، الله د رمضان میاشت ته چې کوم دی موږ ورسوه. د سره رابطه کې وکړه، څه غواړي ورته ورلیږه، که دغه غواړي زه ایډرس میډرس غواړي ورکړم، که نه بینک اکاؤنټ ورلیږه. نو نبی علیہ السلام به دعا غوښتله او دعا به داسې کوله: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. الله د رجب په میاشت کې او د شعبان په میاشت کې زما د پاره برکت واچو. الله زمونږ له د رجب او د شعبان په میاشت کې برکت واچو او رمضان تم ورسوه. دا د رمضان میاشت داسې ده چې په دې سره الله رب العزت د بنیادم او د انسان ګناهونه رجوي، دا ګناهونه ورسره ختمیږي، سوځي یې ورسره. او کله چې د رمضان مبارک لومبنۍ شپه شي نو الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړي چې جنت ښایسته کړي. نو د جنت چې کومې حورې دي د بالاخانونه راوځي او تپوس کوي چې دا کومه شپه ده. نو د الله د طرف نه ورته فرشتي او فرمایي دا د رسول الله مبارک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د رمضان مبارک شپه لومبنۍ شپه ده. بیا دغه د جنت حورې دا راوځي او دعا کوي: الله د رسول الله مبارک په دې امت کې زمونږ د پاره انتخاب د خاوندانو وکړه. الله په دې امت کې زمونږ د پاره د خاوندانو انتخاب وکړه. او الله رب العزت د رمضان المبارک چې لومبنۍ شپه شي نو د جنت داروغه ته وایي جنت دروازې کلاو کا، او د جهنم داروغه ته وایي مالک ته وایي چې د جنت د جهنم دروازې بند کا. رضوان دا د جنت د داروغه نامه ده، مالک دا د جهنم د داروغه نامه ده. نو دی مالک ته وایي چې د جهنم دروازې بند کا، او رضوان ته وایي د جنت دروازې کلاو کا. او الله رب العزت زما عزتمند د رسول الله مبارک د امت د پاره کم سرکش شیطانان دي، هغه شیطانان چې هغه سرکش دي نو الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړي چې دا سرکش شیطانان قید کړي. د دې د وجې نه چې د رسول الله مبارک د امت کمی روجي دي چې دا روجي خراب نشي، او کوم چې غیر رمضان کې کوم ګناہوں ته دا امتی رسی چې په رمضان کې د هغه ګناہوں نه دا بچ پاتې شي. او به رسول الله مبارک فرمایل: اتقوا النار، وزان د جهنم د اور نه بچ کئ. اگر چې د قجوري په یو حصہ باندې ولی نه، د قجوري په یو ټوکړه باندې ولی نه، او په دې رمضان کې د یو روزدار روزمات اغله کول الله رب العزت دومره ثواب ورکړي لکه څومره چې دی روزدار له پروژه نیولو باندې ورکړي. روزدار له چې روزدار روزه ونیولا او هغه د دې روزي په وجه باندې څومره ثواب ملاويږي. یو مسلمان روزدار لا یو سړی بل مسلمان روزمات ورکو نو دغه روزمات په برکت باندې الله دل دومره ثواب ورکړي څومره چې الله رب العزت دې روزدار له پروژه نیولو ورکړي. او دارو جماعت لازمی نه ده چې سره وي ما غوخي پخکړي، ما ګډه لال کړي، ما چیرې لال کړي. نه، رو جماعت په یو ګډ اوبو باندې کیږي، په یو ګډ شربت باندې کیږي، رو جماعت په یو ګډ خوروا باندې کیږي، رو جماعت په یو صفق روټۍ باندې کیږي، رو جماعت په یو کجوره باندې کیږي.
دې د وجنا دا میش هغه میش تا چې کله به د رمضان مبارک میش رالا نو رسول الله مبارک به حضرت عائشہ ته حکم وکړ چې زما بستر راغونډ او په خپل به عبادت تملا او تړلا اوس دا د عبادت ورزش پیدي په یو سجده الله رب العزت بنیادم له پنځل سونه کوي ور کوي یو سجده چې الله تعالی د یوې سجدي په برکت باندې الله پاک بنیادم لا د پنځل سونه کوي ور کوي پنځل سو او به زمي عزت مندو په دې رمضان کې چې اوسړه د الله په نوم ورکړه کوي الله رب العزت د غیر رمضان نا زمي عزت مندو دی کې ثواب ډیر ورکړي په رمضان کې یو نفل مونږ کول د دې ثواب د فرض برابر دی اوس یو سړی ټول عمر لګې دی نفلونه وکړل د دې ټول عمر په نفلونو ثواب فرض ته نه رسی خو په رمضان کې الله رب العزت د رسول الله د امت سره دا احسان کړی دی چې په دې امت باندې الله دا کرم کړی دی چې رمضان کې نفل کوا الله پاک دې دا نفل په فرض باندې بدلی او دغه رنګ زمي عزت مندو د فرض بدلا الله په اویو فرض باندې ورکي یو فرض دې ادا کو الله رب العزت دې یوی فرض اداګي په بدله کې د اویو فرض ثواب ورکي نو دا هغه میشتا چې دا میشت لوټ مار میشتا خلک وی کړه دا میشت الله د خزانو د لوټ کولو د پاره ده د قصاب په تخ باندې د غوخه چاړه تیر کولو د پاره نه ده من لوټ مار کو زمون دکاندارم لوټ مار کوي زمون قصابم لوټ مار کوي زمون چې کوم دی زمیدارم لوټ مار کوي سیزن دی وروړه هغه منډي ته چې سبزی وړي نو زمای عزت مند هغه یلکا شنو پخنه ګوري خو مرشه وړي باندې تیرسه او زمونږ د بازار حالات الله دې په مونږ باندې رحم وکړي دا زمونږ د شب قدر په بازار کې بغټ غټ په بینر لیکلي وی 900 روپۍ کیلو غوخه او نن ټوله ورځ چې کوم دی په 1100 خرڅ ولې د لوټ مار مېشته کنه دا مسلمانان به لوټ کو ندی روزدار نه غوخه راکاګو دا بخرو د الله حکم دا دی چې په روزدار باندې خوراک وکا زمونږ دکاندار وی په روزدار نه به خورو زمونږ د شب قدر د بازار دی په الله رحم وکي په دې حال باندې خدا زوجنا مونږ ته خلک وی یاره وی شیطانانو خو چې کوم نه په دې رونډه کې تړل شي وی نو ثابت کال د دې شیطان سره یارانه ده ثابت کال د شیطان سره دوستانه ده ثابت کال د شیطان سره خپخق دوستانه ده نو چې ثابت کال دی وسړي سره ناس د پاسته وکي یو ډرایور د کلندر دی ا کلندر په دې بازار کې چغي وای الکه پلان کیږي الا پلان کیږي الا پلان کیږي الا نو د شپې خدا په وانډه کې نه ولاړ د شپې خدا په ګور کې په کټ کې پروتي خو د شپې چغي وای پلان کیږي الا پلان کیږي الا خوب کې مچکم کور کې مرتخل کو یره د شپې دم دا چغي جوړی کړ ولی هغه ټول ورځ چغي وای نو چې ما خام کور ته لاړ شي به چغي وای نو زمون ټول کال د شیطان سره یارانه د پاخه دوستانم د ور سره نو چې کله د رمضان میش راشي نو چې شیطان زی نو ته وی ګوره چې خو زما په دې پوی خو ور یاد ساته چې خپل کار پرې نه دي چې کمالار مې ته خودلې د امد قلار راټینګ کا ناغه په خلار راټینګ کړي نن زمونږ د مسلمان دا حال دی چې د رمضان میش شروع شي به مونږ وی خدای رحم وکا باران نکیږي پمنگ زول راضی پمنگ توفان راضی بادشاہ را باندې ظالم مسلط تے بادشاہ خو ظالم دے خو تاو ما ځان ته کتلی چې په موتا کې څومره رسولي ځان ته نه ګورو خو بادشاہ ظالم دے ایسی سیب ظالم دے ڈی سی سیب ظالم دے پولیس والا ظالم دے اخو ظالم دے هغه چا چې ورته حکم کړی هغه ظالم دے خو موتا هم ځان ته وګورو چې په موتا کې څه شته کو نشته مسلمان خو هغه دی چې دا غد لاس او د جبې نه بل مسلمان محفوظي مسلمان هغه دی چې د قول او فعل کې تضاد ني نن زمونږ د مسلمانانو حال سره موږ د مسلمانانو حال زمونږ د مسلمانانو نظمي عزتمند په خدای قسم لا شي د اندوانو ملکونه دي د يهودو ملکونه دي د عیسایانو ملکونه دي
هغه عیسیانو د یهودو په ملک کې چې کله د مسلمان د عبادت ورځ راشي د رمضان میاشت راغله نو یهودو اعلان وکړ چې په بازار کې به چې کوم دی ظلم نه کوو او ریټ به کمو دا ټول کال موږ ګټه کوو دا ټول کال یې بچوله وړو دا یو کال به چې کوم دی زموږ عزتمندو دا یو میاشت په دې کال کې دا د دې مسلمانانو سره څه کوو د رحم معامله کوو الله نبی فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تاسو په هغه چا باندې رحم وکئ چې کوم په دې ځمکه باندې اوسېږي دې ځمکې والو باندې تاسو رحم وکئ د اسمان والو به په تاسو باندې رحم وکړي د اسمان والو به په تاسو باندې رحم تاسو د الله په بندګانو رحم وکئ الله به تاسو سره د رحم معامله وکړي الله به په تاسو باندې رحم وکړي نن زموږ معامله بدله ده موږ وایي موږ چې کوم دی دا موقع په لاس راغلی ده ثابت کال کی غریب سره داسې غریبانان ما ته معلوم دي من علماء ته د مساجد و مدرسو والا ته خلق دا زړه الوي ما ته داسې خلق معلوم دي چې په دې 15 میاشتو کې هغه کور ته غوښه نه راوړي 15 میاشتو کې او دا نه ته زه حلفن ووایم نو انشاءالله حانس به نه یم چې په 15 میاشتو کې به د هغه په کور کې غوښه نه وي پخ شوي نن روژه راله چا به چېرته یو 10 روپۍ ورکړي چېرته یو 20 روپۍ به ورکړي چېرته په محنت به کړي مزدوري به کړي په دې روژه کې به خواري کړي کوداله به والی بیلچه به والی ټاټکې به چلولی چېرته ګاډی به ډک کړی لکې به دی چې روژه ده د دې بنیادمانو د مسلمانانو په کورونو کې د غوښې کټوۍ پخېږي چې زه لږه غوښه پخه کړه دلته چې راشي په بازار کې زموږ عزتمند زموږ مسلمان چاړه تېره کړې ده اول خو چې غوښه ورکوي داسې غوښه ورکړي قسم دی چې زموږ عزتمندو سړی و چې په دې کې څه وکړم او درته احسان به هم در باندې کوي وی یاره استاد ښه شی مې درله درکړو او ښه څیز دې راکړی 200 روپۍ نه کیلو نه بازار کې چې کوم دی زیاته خرڅوي دا 200 روپۍ دا غریب به د کوم ځای نه پیدا کوي چا سره سوچ شته چا سره فکر شته پخپله عمده قصابان چې دا په دې بازار کې دي هر یو نه ادم ښه هم پکې وي قسم دی تاسو د دوی زندګي وګورئ د دوی ودونه وګورئ د دوی خادۍ وګورئ په شادیحالو کې چې کوم دی روپۍ شیندي او په کور کې لکه څه به ورته چې ورنږدې شي ته به یاره ما کې خو چې کوم دی د ډوډۍ درک مې نه لري او چې لږه ښه پکې راشي وروره د شرابو بوتلې بس کي شراب بس کي او په شادیحالو کې به په ډمانو پیسې شیندي په اجراګانو به روپۍ شیندي خو دلته د مسلمان پر چې کوم دی د تالونه راوباسي دا څه وایي چې زما پیسې د مسلمان نه زه په ناحقه پیسې والمه دا به ما ته چې کوم دی فایده راکړي دا به زما په ښه راشي نه الله ړوند نه دی الله کون نه دی الله بې طاقته نه دی الله بې قوته نه دی ښه خلک هم پکې شته نیکان هم پکې شته دیندار هم پکې شته داسې نه وایو چې ټول به داسې نه ټول داسې نه دي خو زما عزتمندو دا نن چې په موږ باندې کوم دین کو بازار کې زما عزتمندو د سبزۍ والا ته ودرېږي هغه سبزۍ والا به هم چې کوم دی لاندې یو شان تیخي بری بل شان تیخي دا غریب سړی په دې روژه کې په دې روژه په خولې باندې چېرته یو غریب به محنت کړي مزدوري به یې کړي دلته موږ دوکه کوو او موږ وایي روژه مې ده دکاندار هم په ټول کې وانه کوي او د وړو میلونو والا هغې چې کوم دی وروره غنمو له اوبه ورکړي چې وړه اغږي نو نه د خوند ده نه پکې خوند شته نه پکې ذایقه شته نه پې سړي ړک په تسلي کوي چې دا ما وړه پخ کړي دي خو دا مې څه پخ کړي خوله کې به تاوی راتاوی هر یو سړی د خپل وسه پورې خټک دی خټلک ظالم دی او موږ څه وایو یعنې حکومت ظالم دی حکومت ظالم دی خدا ظالم حکومت الله مسلط کړی په ما او تا باندې ستا او زما د عمل د وجې نه خو ستا او زما اعمال صحیح وو د بر نه فیصلې به صحیح راتللې خو ستا او زما عمل خراب دی په موږ باندې بره مشران هم الله خراب کېنولي دي دا زما عمل دی دا زموږ د اعمالو د وجې نه دا نن چې موږ لګیو دا ذلیله یو دا رسوا کېږو دا بېعزته کېږو دا هېڅ وجه نشته دا صرف او صرف زموږ د خپلو اعمالو نتیجه ده دا د عمل نتیجه ده د هندوانو په ملک کې
د یهودو په ملک کې دکاندار وای د مسلمانانو د عبادت میشتا دی ورځو کې مسلمان عبادت کوي مزدوري نشي کولای روزې نیولي دیاړي نشي کولای ناغور ته د خپل دکان کې پروت سٹاک راوړې په ګران قیمت ته د روزې نه مخکې راوړې هغه اعلان ولګاو چې د مسلمان نه به د وړو چې کوم دی نیم پیسې اخلم مسلمان نه به د غوښې نیمې پیسې اخلم د سبزۍ ریټ به نیم وي د چینۍ ریټ به نیم وي زما مسلمان چاړه تیرې کې چې زما د مسلمان څه وي د عبادت میشته او بیا زمونږ عبادات مونږ دعاګانې هم کوو روجې هم نیسو او حالات نه بدلیږي ولې زمونږ په خېټو کې مردانه پرته ده زمونږ په خېټو کې ناولی پروت دی او دا حدیث مبارک کې راځي چې نه چا په ګېډه کې یو وړی د حرامو پرته وي څلوېښت ورځې د عبادت الله نه قبلوي او چې د چا خوراک د حرامو وي د چا لباس د حرامو وي او د به لاس چت کړی الله الله به کوي د ده د الله الله کول د سر نه بره نه خېږي دا د سر نه بره نه خېږي دا د الله دربار ته نه ځي الله ستا مونځ ته نه دی ناست الله ستا روجې ته په تمه نه دی الله ستا حج او عمرې ته په تمه نه دی الله ستا زکات ته په تمه نه دی الله ګوري چې ته کیسه ستا عمل څه دی ستا دینداري څه ده زمونږ د اعمالو مونږ ته پته ده زمونږ د دیندارۍ مونږ ته پته ده زمونږ دینداري زمونږ عزتمندو زمونږ د طالبانو او مولیانو کې دا په دې پوهېږي د تقوا ده د سپي تقوا ده د سپي تقوا دا خوري مرداره ګرځي په ډیران کې خنزیر هم خوري مردار هم خوري سخاشې هم خوري په لختو کې هم ګرځي په ډیران کې هم ګرځي او چې میتیازي کې نو خپه اوچته کې وي چې چاته بلمازه نشم الله میتیازي مې بدن څه ونه لګي نو ځان د میتیازو نه ساتي ځان د پلیتۍ نه ساتي خو خولۍ پکې اړمه وي نن زمونږ دا حال دی زمونږ روجي دا روجي ګوره خپه کېږي مه دا روجي نه دي دلته چې بازار ته وځي وایي لکه روژه مې دا ګوره هلکه چې روژه دی نو څه چلو شو دا روژه په تا سوره رسه دا ورته په دې سټ ناست دي رسه دې روژې د نه لاس نیولی دې روژې د نه خپه نیولې د دماغ نیولي روژه خو د صبر نوم دی روژه خو د صبر نوم دی روژه خو د صبر نوم دی رسول الله مبارک فرمایي حدیث قدسی دی الله فرمایي روژه زما دپاره ده او د دې بدله به زه ورکوم نور عبادات داسې دي چې یو سړی الله ته سجده ولګوي کرامن کاتبین ولیکي چې دې بنده سجده ولګوله یو بنده تلاوت وکړو ولیکلی شو عمل نامه کې د تلاوت وکړو دا الفاظ یې وویلې ذکر یې وکړو د ده په عمل نامه کې لیکلو شو چې دې بنیادم ذکر وکړو نفل یې وکړو نفل یې ولیکلی شو فرض یې وکړل فرض یې ولیکلی شو چا سره یې ښه وکړل ښه ولیکلی شو روژه داسې شی دی چې په رښتې ته هم پته نه لګي چې دې سړي روژه شته که نشته روژه داسې شی دی چې په رښتې لیکي هم نه چې د دې سړي روژه شته او که نشته ځکه رسول الله مبارک فرمایل چې الله فرمایي الصوم لی روژه زما دپاره ده نو چې کوم شی د الله دپاره دی ته په صبر باندې ته په صبر باندې تا ته یو څیز ډېر ګران یو کس درته ډېر ګران دی په تا ډېر قدردان دی ته د هغه ډېر عزت کوې هغه ستا ډېر عزت کوي او د هغه دپاره ته یو سپیشل ګفټ واخلئ ته چې دا ګفټ داسې دی چې د دې ګفټ نه زما په کور کې څوک نه خبر زما ښځه ته نه خبر زما پلار ته نه خبر زما مور ته نه خبر دا ګفټ به ته څومره په محفوظه طریقه باندې دله را رسوې اوس به ته څه وې چې جیب کې مې ګفټ اچولی دی چې څوک در سره لګي نو ته به ورته چې ګوره هلکه خوښه ما مې اشنا نه ګفټ راغستی ما مې اشنا نه ګفټ راغستی څوک چې خبر نشي نبی علیه الصلاة والسلام خو وایي چې الله وایي چې روژه داسې عبادت دی چې بنیادم هم ترې نه خبرېږي الصوم لی روژه زما دپاره ده مونږ وایي نه روژه خو چې کوم دی د زما عزتمندو د حلالو دپاره ده روژه خو د دې دپاره چې سیزن دی روژه را روانه ده د خیره سره ټارګېټ مې برابروم به ټارګېټ به برابرومه چې کوم سړی په ظلم د چا نه پیسې اخلي دا یاد وساته د ظلم پیسې د چا په کار نه راځي الظلم ظلمات یوم القیامه
حضور می فرمائی ظلم د قیامت د ورځې تیاری دي. دنیا کې ظالم الله نه معاف کوي. ندی غریب الله ته ډېر خوښ دی. ندی غریب چې وته دا به د تخت نه گزار کی رسل کونډۍ بدی. علما وایي په بني اسرائیلو کې یو بادشاه، هغه بادشاه یو محل تیار کو. هغه محل ډېر اعلی ترین محل و، ډېر ښکلی محل و، ډېر مزیدار محل و. هغه محل شاته یو بوډۍ وه، بوډۍ غریبه وه، بوډۍ بېوسه وه، بوډۍ کمزوري وه. هغې د دې بادشاه د محل شاته ځان له یو چوپړی جوړه کړه. چې کله یې چوپړی جوړه کړه، دې بوډۍ به د ورځې خیر راغونډو او د شپې به لاړه په دغه چوپال کې به سملاسته آرام دی کو. دی زندگی وه، دا د هغه ټوله زندگی وه، دی ټوله دنیا وه. بادشاه یو وارې راوتی دی، داسې ګرځي د دې خپل محل نه ګیر چاپېره چکر وایي، د دې خپل محل د حسن او د دې خپل محل چې کوم دی زما عزتمندو دیدار له راوتی دی، نندارې له راوتی دی. چې ویې کتل محل ډېر مزیدار دی، ډېر ښکلی دی، د بادشاه محل دی، د هر طرف نه ښایسته ښکاري. یو طرف ته چې کوم دی یو شار زما عزتمند یو چوپړی لګېدلی ده، یو چوپال لګېدلی دی. د دې محل هغه رنګ او ذایقه او خوند د مزیدار هغه خراب کړی. بادشاه له غوسه ورله، هلکه دا چوپړی چا جوړه کړې ده؟ دا خو یو بوډۍ ده چې غریبه ده، بېوسه ده، څوک یې نشته. سهار کې ګرځي روځي، ځان له چت روټۍ را پیدا کوي، خیر راغونډوي. ماښام چې راشي بس په دې چوپال کې شپه کوي. بادشاه له غوسه ورله، ورته وایي دا چوپال را گزار کوي، قرآن یې کوي. چې کله چوپال قرآن کو، ماښام چې بوډۍ راله، د هغې کور قرآن دی، د هغې زما عزتمندو دنیا قرآنه ده. هغې دا ټوله دنیا کې دغه چوپال د هغې دنیا وه. چوپال ته کېناستله خوا کې او داسې سر اوچت کو، الله زه که نه وم نو ته چېرته تللی وې؟ الله چې زه نه وم نو ته چېرته تللی وې؟ الله زما کور چې ورانېده، الله زما دنیا رنګېدله، الله زما کور ورانېده، زه نه وم نو ته چېرته تللی وې؟ الله پاک غوسه کې رالی او زما عزتمندو فرشتو ته وایي سره دا محل چې کوم دی سره د دې بادشاه اوچت کړه او ښکته را ګزار کړي. تا ما د خدای نه نه یېرېږو، د خدای قهر نه نه یېرېږو، د خدای د غضب نه نه یېرېږو. د یو یتیم چغې ته ناوړې، یو بېوسه به یوه کونډه به یو غریب به یو مسکین به ته صرف د دې دپاره چې د چرسو چې کوم دی چینې دپاره، د شرابو د ګیلاس دپاره، د ډم د ګډولو دپاره، د روپو شیندلو دپاره او په ښه ګاډي کې د چکر وهلو دپاره د غریب په مړی چاړه راکاږي. د خدای نه دی ته چې ډېرې کې چېرته به یې اوس کوم خوا به ځي؟ تا ته پته نشته. ستا چې کله د دنیا نه تګ وي، دا لاسونه دې داسې نیغ نیولي، داسې راغونډولی هم نه شي. دا لاسونه نیغ وي. د دې نیغو لاسونو وجه څه ده؟ دا ځکه چې دې دنیا ته پته ولګي چې خالي لاس راغلی او خالي لاس لاړ. ستا په دې لاس کې تا سره هېڅ هم نشته. لیکن زما عزتمندو زه کله ناکله حیران شمه چې زمونږ د دې خلکو سمجھ ته دا خبره ولې نه کوزېږي یار. حیران شمه. خو زار شه قربان شه د رسول الله مبارک نه. 1400 کاله وړاندې رسول الله مبارک یو جمله فرمایلې وه چې زما امت به د مخکینو امتونو قد په شانتي د هغوی پسې به رواني، د هغوی په قدم باندې قدم بږدي. د مخکینو امتونو اتباع به زما امت کوي. چې څرنګه کار مخکینو امت کو، ابه دا امت هم کوي. په مخکینو امتونو کې زما عزتمندو د هلکانو تعلقو زما په امت کې شته، دا پکې پیدا دی، دې امت کې شته. مخکینو امتونو به په طول کې وانه کوله، نن زما د دکاندار اجي صاحب په طول کې وانه کوي. هر دکاندار الا ماشاءالله خو سړی به هم پکې وي، خو دا ښه پکې ډېر کم دی. دکاندار دې په طول کې وانه کوي. ملاوټ ستا او زما په بازار کې په هر دکان کې شته. مساله کې ملاوټ شته، په پیو کې ملاوټ شته، په چینو کې ملاوټ شته، په ګوړه کې ملاوټ شته، په وړو کې ملاوټ شته. په خدای قسم
پرون خبر شما پوڑو کې خلک اوبه چې کم دی غنم الاور کې بدی باندې د وړو چې کم دی وزن برابرې دا د میلونو والا دا چې کومې نخرې کوي او کومې لوبې کوي که نه راشه کوئی ګورې او بل ورځ وایي یاره موږ خپلو کې چې کوم دی پلار مړ شو رور را پاسې د رور یې مړ کړ وایي نیمه نه دا د ظلم پیسې تا کور ته راوړي دي مرداره دې راوړي په مرداره خو سپي جنګېږي د سپو جنګ په مرداره دا زمونږ چې دا څه شروع دي دا د الله د طرف نه عذابونه دا قهرونه دا زموږ عزتمند دي امت چې کوم دی الله خبر کړی او دا لاسه کې چې رسول الله مبارک مې جمله فرمایلې وه و تر دې پورې که په مخکینو امتونو کې یو سړی راغلی او د خپلې مور سره بدکاري کړي زما په امت کې به هم خلک پیدا شي چې د خپلې مور سره به زنا کوي زه بل ورځ تلم په سفر باندې روان وم د انګونه مخکې دوابې طرف ته په دې لاره باندې په دې موبایل کې مې ګوتې والې یو ویډیو مې مخې نه راله هغه ویډیو چا کړي یوسف جان کړې وه او د سوات په یو تاڼه کې ولاړ دی او تاڼه کې څه وایي زما عزتمندو دغه نه انټرویو اخلي پولیس والا افسر نه ډي سي پي صاحب نه ورته وایي دا راته ووایه چې دا نن موږ راغلي دا کوم پروګرام ریکارډ کوو داسې چې ته ستا په سروس کې شوي دي داسې جرم دا څه جرم دی نن وي داسې خو زما په زندګۍ کې چېرته نه دي شوي جرم څه دی یوه مور تاڼې ته تلې ده او په تاڼه کې اف آی آر درج کړی اف آی آر یې د څه خبرې درج کړی چې کم زوی زما نه پیدا دی کم زوی چې زما په خېټه کې لتې والي دي کم د زوی په میتیادو کې چې ما شپې تېرې کړي د کمې زوی تشې او ډکې چې ما صفا کړي د کم زوی د خاطره چې مې د سترګو خوب تښتېده کمې زوی له چې ما د سینې پی ورکړي دې زوی مې ما له خوراک کې نشه راکړه او د شپې مې دا زوی رالی زما نه کمیس او پرتوب لرې کړه او لګی شو زما سره بدکاري شروع کړه زار شو قربان شو د رسول الله مبارک نه چې 1400 کاله وړاندې څه فرمایلي نن دې امت کې ښکاري موږ ټول ښه سړي یو بادشاه ظالم دی موږ ټول ښه سړي یو حکومت ظالم دی غلا منګه کوو دروغ منګه ویو چغلخوري منګه کوو په ټول کې وانه زمونږ ده بازار کې چې کوم دی زما عزتمندو د بېدینۍ اړې زمونږ دي خو موږ ښه خلک نن دا امت دی حد ته ورسېده چې پلار اخسکه زما عزتمندو الله په ذات مې قسم وي داسې خلک راته معلوم دي امدیز کې ناسته وم یو وار یو کس را پسې رالی وی را سره لاړ شه چې ور سره لاړمه مجبوري وه مجبورا ور سره لاړمه وی د پلار او د بچو روغه کوم چې لاړمه زما عزتمندو هغه سړي ته ویل هلکه ظالمه خپله خور دې راوستله خپله ښځه به دې راوستې وې بچي به دې راوستې وې بس دا خویندې به دې پرېښې وې د بس ستا د پلار او مور خدمت کولی چې پلار او مور سره دې وخت نه تېرېده بس ته به راوتی وې ما ته وایي زه په خپله نه یم راوتی لږ کښېنه ته زه یې کښېنولم او دقه رنګې دوه خویندې راوستې مخامخ یې راته کښېنولې او د دې شب قدر واقعه ده چې مخامخ یې راته خویندې کښېنولې نو ما ورته ویل تاسو چې کوم دی پلار پرېښی دی بوډا پلار دی دی بوډۍ مور دی دا د دې خدمت به څوک کوي رور دې راووته خپله ښځه یې ترې ویستله هغوی دواړه په کور کې خالي یوازې ناست دي ما ته استاد جي چې دا د چا دپاره ته راغلی خفه نه شي دا زما پلار دی خو عمدا پلار مې د شپې راځي او زما چې کوم دی د عزت غلا له راځي زه مجبوره شوم چې ما خپله کور د ډېرو سره پرېښوده نن دا حالات شروع دي دا حالات دي او دا به تاسو کتنی په مختلفو ځایونو کې په تاڼو کې چې کوم دی دا واقعات مخې ته راغلل ما ترجمه کوله تفسیر مې کاو یو چټ رالی هغه چټ ما ته یو جنۍ لیکل کړي وی زما دپاره خودکشي جایز ده ما وتل خودکشي خو د هر چا دپاره حرامه ده ته ولې نو خودکشۍ تپوس کې وی ما ته وایي زما عمر 14 کاله دی زما رور دی د هغه عمر یو کم 30 کاله دی دا رور مې هره شپه راځي زما د عزت غلاله راته ووایه چې کوم رور زما د عزت څوکیدارو
کمرور چې می د سر د لپټي څوکیدارو د قرور چې می د عزت غال شو دا کوشو چې پلار او مور ته هم سو کې منی را سره نه راته وایا چې زه دی وخت خودکشي نکوم نه سو دا حالات دي په دې حالاتو کې منګ تاسو ته وی الکا د خپل بچو ته دین وخای اے خلکو کو غواړی چې تاسو او زمون کور کې امن وي چې غواړی تاسو او زمون په کور کې خوشحالي وي چې غواړی چې ستا او زما په کور کې سکون وي غواړی چې ستا او زما عزت محفوظ وي نو به بس زما عزت مند دا یاد اوساتئ د دیندارو مخالفت بنه کوي مونږ چې کله د دیندارو خلکو مخالفت شروع کو زما عزت مند زمونږ او تاسو بازار خوسکه چې ستا او زما په کور کې بچي محفوظ نه ده مونږ وی مونږ مسلمانان یو مونږ ډیر انصاف پسند یو مونږ غټه تصفیه ساتو وګدي ګيري ساتو وګدي کمیسونه کو خغټه ټوپای پسرو زما عزت مند الله دې زمون په حال رحم وکړي وس یو بعد بازار ته قصاب لورتلم پدی بوئی آسمی کتن پدی بوشی عبداللہ نمی تبوزو کال عبداللہ سب پوزیشن دے موت دل لگا گو خیروان چه گو خیروان مستثمری دا زمون دا بازار چکم حالات شروع دی اے مسلمانان رونو دا ستاس او زمون آمال دی اس پدی بازار کی ایسی سے روتے نے خلقو بسی چکر آگست دا چکر دی اومنٹ دا پارا دا یو 500 منٹو دا پارا دا بس ایسی سے دکان نوا وقتو دکان چتدم کلاو شو بیرته ریټم چې کوم نه نه حسونه یو رسول رااله پدی بوئی غنا وجه سره د دې ایسی سیب نه یرا دا ارزی دا چې ترسو په دې لکه د خدای یره نه راغلی هغه پوری کار نه کیږي خزرتا زنگ لګي رسول الله مبارک می فرمایي سرنګ چې اوس پرې ته زنگ لګي دا سه زړتم زنگ لګي او د زړه دا زنگ دا سمې عزت مندو دا چې موت ته ګنا نه ښکاری مړی دا خلک سر نه کوي سو کو الک د خلکو سسو وکړل نه دا سس نه کوي الک خلک چار څه کوي با خپل ځان ته نظر واچو مونږ په خپل اعمالو باندې نظر ناچو مونږ خپل اعمالو ته نه ګورو مونږ د بل عمل ته ډیر خبرو کو چرته مونږ او تاسو هر یو سړي خپل عمل ته نظر واچو چې زما عمل څنګه دی ناسچ شروع دي دا حالات کوم طرف ته روان دي په دې حالاتو کې به زه کوم دا حالات په زما عزت مندو کم طرف سره روان دا خو شکر وباسا چې ستا او زما محبوب علیه السلام الله رب العزت ته سوال کړي چې الله زما د امتي خنزیر او شادو مو جوړاوا الله زما په امت باندې د اسمان نور مو وروا الله زما امت تسمکه بدن نکوا ورنا کو د الله د محبوب زما عزت مندو منګو تاسو سره احسان نه وې نن بدا امتی په خدای من قسم وی چې نن موږ تاسو سره را پاسو پتن لګی چې خنزیران باندې جوړېدل کو شادوغانې به جوړېدل کما الله چې بنی اسرائیل نه خنزیران جوړول کما الله چې بنی اسرائیل نه شادوغانې جوړې کړې وي امک الله موجود دی امک طاقت سره موجود دی امک قوت سره موجود دی امک رب چې شعیب علیہ السلام قوم پناه کې تو لکاو او الله رب العزت پر آسمان نور ورو آسمان نے پکانی ورول امک رب امک طاقت و قوت سره موجود دے کم رب چه قوم سبا ہلاک کرے کم رب چه قوم عاد ہلاک کرے کم رب چه قوم لوط ہلاک کرے کم رب چه قوم نوح ہلاک کرے دے امک رب امک طاقت بانی موجود دے صرف خبر دمرا دا چستا او زما د محبوب علیہ السلام دا الله محبوبو الله پاک ته ډیر زاره او منت کړی دی امت د پاره چې الله زما د امت نه خینځي او شادو مو جوړاوا ورنا دا الله په ذات منی قسم وی کومنګ او تاسو په خپل اعمال باندې نظر واچو نو ستا او زما سره د شي شتنه چې موږ په الله ته وی خو چې خدایا دا شی را سره د پدی می معاف کړه دا احسان را سره وکړه په خپل عمل څومره دی عمل نامم ګندا کردارم گندا گفتارم گندا او د خدای نه سوال کیو خدایا پمنګ رحم وکا الله پمنګ رحم وکا الله شکر دی الله ستا کرو های احسانات دی خدایا چې پمنګ باندې د اسمان نور نه وره الله شکر دی چې پمنګ باندې د اسمان نه کانی نه وره
الله شکر دې چې خنزیران نن نه جوړې، الله شکر دې چې سپیران نه جوړې، الله شکر دې چې شادوګان درن دې جوړې کړې، الله شکر دې چې د موسی علیہ السلام د قوم په شان ته ملخان درا باندې نه مسلط کړي، الله شکر دې چې زمونږ شکرونه مسح کړي، الله شکر دې چې زمونږ په کورونو زمونږ په دیوالونو باندې زمونږ ګناهونه نه لیکي، الله دا پرده چې درا باندې چولې دا ډېر لوی احسان کړي، الله دا ډېر لوی احسان کړي. په دې بازار کې مردار زما مسلمان خرڅي، مردار دا زما مسلمان خرڅي، واړه واړه کټی راولي اخر سوی ویلا د ګډ غوخه دا چی غوخه دا نیک سامان په تختونو باندې وګوره معلومات وکړي. تاسو وګورئ دا زمونږ د مسلمانانو حال دی. کټی راولي جوټه راولي سپکا کمومره جوټه راولي او هغه خرڅي ویلا د سخي غوخه دا نه د سخي غوخه نه دا خدا دوکه چې کی دا مسلمان کوي، دا پتول کی جوانه کی دا مسلمان کوي، دی ملک چې دی وړوله دی غنمو له اوبو ورکوي دا مسلمان ورکوي، دا د ملاوټ والا شی چې دکان کې پروت دی دا د مسلمان پروت دی، دا حاجي صاحب هم دی، دا امیر صاحب هم دی، دا دکاندار عمرې لمزي. تاسو ګورئ زمونږ دا حاجي صاحبان دا عمرې له چې کوم دی روان دي الحمدلله د الله کرم دی، زمونږ د شب قدر نم پکې ډېر خلک روان دي هر کال چې کوم دی، څوک د 3 ورځو عمرې له ځي، څوک د 15 ورځو ځي، څوک د میاشتې له ځي، څوک د 40 ورځو ځي، څوک د 15 ورځو ځي، په 4 لک روپۍ مړه ده نه چې تا ومانه په ټول کې وانه ونې کې دا به کم طرفه پوره کوي. څه بد کار دپاره خو یې نه غواړي، هغوی د ښه کار دپاره وایي، په دې پوهېږي ښه کار پې کوي، هلکه عمره پې کوم حج پې کوم وربشي. الله رب العزت دې ستاسو زمونږ په حال رحم وکړي. زما عزتمندو توبه به وباسو، کو توبه نه وباسو نو ستا او زما د خولې پورې اچولو ته د الله ضرورت نشته، هېڅ ضرورت نشته، خولې ته پورې اچې دې ته ضرورت نشته. صرف او صرف په دې باندې چې زما چې ګېډې ته دې حرام ځي هر روز جماعت کې الله پاک د بني آدم دعا قبلوي، زمونږ دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ راځئ دا نن عزم کوو چې دا ټول جماعت کې څومره کسان ناست دي په دې روژه کې به بل هېڅ د الله نه غواړو، نه چې چای غواړو، نه چینی غواړو، نه وړه غواړو، نه چې کوم دی د الله نه کور غواړو، نه ګاډی غواړو، هېڅ هم نه غواړو. صرف یو سوال کوو الله زمونږ په دې ملک کې امن راولئ چې پته لګي چې ستا او زما دعا خدای قبلوي که نه قبلوي. راځئ صرف د دې دعا کوو، خو ستا او زما دعا الله نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ خوراک مې په ګېډه کې آرام پروت دی، مرداره مې ګېډه کې پرته ده، اوس چې ستا په خېټه کې مرداره پرته ده نو دا حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمایي ډېر لاس اوچتونکي داسې چې ببرو سرونو والا به او لاسونه مې اوچت کړي الله الله به کوي د سر نه بره نه خېږي. ولې؟ نه د خوراک د حرامو، نه د لباس د حرامو، دا مونږ چې نن کړاو سره مخامخ یو دا بلی سم نشته، دا د الله مخلوق مونږ تنګ کړی. الله ته د خپل مخلوق ډېر ګران دی. راځئ توبه وباسو. او آخري خبره ټولو ملګرو خدمت کې کوم، سیزن د نیکو دی، یو د نیکۍ دعوت دله در کومه، هغه دعوت دا در کوم لومبنی هر سړی د خپل چم ګاونډ کې د غریب خیال وساتي، په دې خپله علاقه کې په دې خپله محله کې د یوې کونډې خیال وساته، خپل چم ګاونډ کې د یو غریب سفید پوشه خیال وساته. او زما دا خبره چې هر ځای کې څوک اوري زه ورته د درخواست په شکل ویم، سوال ورته کومه چې د خپل علاقې د علماو خیال وساتئ. دا علما سفید پوشه وي دا د چا نه غوښتنه نه کوي. ډېر زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې داسې خلک دي چې هغوی د چا نه غوښتنه نه کوي خو محتاجه وي، محتاجه وي، خیال یې وساتئ. دویم نمبر دعوت دله در کومه، مونږ چې مدرسې له کوم ځای اخیستی هغه ځای 1.5 لاک فوټه ځمکه ده، هره ورځ تاسو ته مونږ دا دعوت درکوو، هره جمعه تاسو له دعوت درکوو. درته مې څو کرته وویلې چې یو 50 په کور کې جمع کوه، 10 روپۍ په کور کې هر یو کس جمع کوئ چې میاشت تېرېږي تاسو به د 4-5 فوټو پیسې برابر کړي. خو د عمل والا څوک نشته. ما وویل او تاسو واورئ خبره ختمه شوه، 5 میاشتې وشولې، دا یو پیغام په لکونو خلکو وکته لیکن زما عزتمندو عمل والا پکې نشته. هلکه چې یو لسګون مې رالېږه هم په 5 میاشتې کې به نن تا د یوې فوټې پیسې رالېږلې وې، دا پیسې به ځمکې ختمې وې.
زما عزت مندو دی باندې به عمل کول غواړي. موږ دې خلکو ته وی ولکه زموږ پیغام ته شیر کا، دا شیر کول هم ستا ثواب دی. دا ایم بھی خود سے لکه د انسان په بدن کې ساده کو تی استعماله او کو نه استعماله، کو تی وغه خبانی وخت تیرے، کو تی پوده تیرے، کو تی بازار کې تیرے، کو تی باتروم کې تیرے، کو تی جمعات کې تیرے، کو تی په خار کې تیرے، کو تی په مسافرۍ کې تیرے، کو تی په کور کې تیرے، ژوند روان دي تیریږي ختميږي. د قرنګستان نه موبایل کې راکمه ایم بی ردان تیریږي ختميږي. دی خو یو لیمټ مقرر دی، اب ته چې پوره شو بس خبره ختم شو. د خیر کار پیو کا، چاته زمونږ پیغام ورسوا او زمونږ دا پیغام ته شیر کا. دې شیر کولو تاسو ګناه نه ملاوي، ثواب په ملاويږي. یو سړی ته ورسي، یو خورکۍ ته ورسي، یو مور ته ورسي، یو نوجوان ته ورسي، یو په دین باندې مین مسلمان ته ورسي. د الله د دین لپاره به خدمت وکي، د مدرسې خدمت وکي، د طالب سره به ښېګړه وکي، د یو یتیم سره به ښېګړه وکي. ابل ورځ ماته یو سړي ټیلیفون وکړ، ویره ما سره چې کوم نه زه درځم دغه ځای ته، ما راشه مدرسې ته مې ولېږو. ذهن کې مې دا وه چې مدرسې ته به سره پیسې ورکوي. بیا وایي چې دا مدرسې دا ځای ګورم، ما د الله ته مې لاړ شوی ګورم. بیا وایي یتیمانانو سره تعاون کومه، نو دلته یو څو یتیمانان مې راوغوښتل، زه هم نه هلته ورسره میلاو شوم. بدل یې چې کوم دی د یتیمانانو له 5,000 روپۍ ورکړي. زما د خولې خبره ولاړله، د چا کور ته خو یو 5,000 روپۍ راغلې، ما له 500 روپۍ هم نه دي راکړي، 500 روپۍ هم نه دي راکړي، ما له قسم نه یې سب نه دي راکړي، مدرسې لپاره هم نه دي راکړي. خو د یو یتیم دپاره خو ورکړی شي. یتیم خو به دغه وخت کې په دې شونډو باندې مسکا راغلي چې کور ته تلي، کور کې میړه خوشحاله شوي، هغه کونډه هغه خویندې هغوی په دې شونډو خو به مسکا راغلي چې الله شکر دی څوک خو رالل، ما نه خو چې کوم دی 15,000 روپۍ راکړي. همق هلک ته مې ویلې یو طالب علم دی بیمار دی، د هغه چې کوم دی د بدن وینې مسله ده، وینې بدن سوځوي. هلکه مخکې دوایي ورته میلاوېدل د هسپتال نه پرېږدي، اوس چې کوم دی هغه دوایي بنده شوې ده. او دام شکر وباسئ زمونږ د انصاف حکومت دی، تحریک انصاف حکومت دی، دلته به هم ډېر پکې انصافداره خلک ناست دي. دوایي ولې بنده شوې ده؟ هغه دوایي ځکه بنده شوې ده چې دا د بیماري چې کومه ده زما عزتمندو دی چې دا دوایي سرکاري ورکوله، په هغې کې همدغه شتمنو خلکو چې کوم دی وانه کړې ده، غبن پکې شوی، انکوایري پې شروع ده چې ورکه چا چا پکې وانه کړې ده. او دا انکوایري به مکملېږي، خدای خبر چې کله به مکملېږي. خو دلته د یو غریب بچی بیمار دی، هغه ته د میاشتې د 40,000 50,000 روپو دوی میلاوېدله، د هغه په کور کې د وړو درک نه لګي. او دلته چې کوم دی دغه په دفتر کې ناست دغه د غټو خېټو والا، د هغوی تنورونه ډېر غټو، هغه په تنخوا کار نه کېده، د هغوی چې کوم دی په لږو کار نه کېده. د دې غریب خو چې کوم دی نه ده خو خدای شته، د هغه خدای کډه وړې وه. دا زمونږ حال دی. یو زما د معاشري مسلمان چې یو غریب سړی هغه ځان له د تبې دوایي نشي اخیستلی، او د سرکار د خزانې نه هغه ته یو طریقې سره علاج روان دی، هغه بند شو. نو هغه ته مې وویل لکه ته خو هسې یتیمانان له ورکې، دا طالب یتیم هم دی او دا ګولۍ اخیستل نیوله، ډاکټر ورته وایي چې شپږو میاشتو دوایي ځان راواله، ځکه یو پلته یو ډبې دا په 40,000 روپۍ دی. نو هغه وایي چېره بس ما څه کوم پیکج هغه ختم شوی دی او نور به چې کوم دی کوشش به وکړم بله میاشت کې. ما زمړه الله رب العزت شته، انتظام به الله کوي. الله انتظام وکړو، هغه وخت کې دوی ما راواغستله، هغه لکه مې ورکړه ما لکه د دوی والا، باقي به انتظام الله کوي. الحمدلله د یوې میاشتې ولا ما راواغسته، د بلې میاشتې انتظام الله ولا وکړي، مال کوي به الله په دې پوهېږي که کولو والا ذات د الله دی. افسوس په دې راځي زما عزتمندو چې زمونږ په معاشره کې کم څه شروع دي، موږ ځان ته کلک مسلمانان وایو، حالات بل طرف ته تلي. الله دې ما او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. توفیق وایي به مونځ کې انشاءالله العزیز بل جمعه ته ځم څه کار نه